يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. کچیر توسو دی الله په لار کې جهاد دی پاره ون نزه نو توسو ته الله دردناک عذاب در کوي او دی توسو په ځای به یو بل قوم بدل کی او توسو دی هغه هیڅ قسم نقصان نشي کوي. الله په هر شي باندې قادر ده. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. کچیر توسو دی هغه مدد ون نکړل نو الله رب العزت هغه مدد کړه ده. سکلا آغا کفرونو وبسلو او آغا په دوو کې دویام وو. سکلا آغا دوړه په غور کې وو او هغه خپل ملګري ته دا ویلو څه خام ما کوه الله مو سره ده. فانزل الله سکینته علیه وأیده بجنود لم تروها وجعل کلمة الذین کفروا السفلى وکلمة الله هي العلیا. الله هغه باندې سکینه نازله کړله او هغه ته طاقت ورکړلو یو داسې لښکر سره څه هغه تو نه لیدلو. او الله رب العزت د کافرونو کومه خبره وا کومه فیصله وا هغه یې ټیټه کړله او د الله ولا خبره یې چغه کړله. والله عزیز حکیم. الله تعالی غالب ده، حکمت والا ده. اردو کی ترجمه. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہ نکلے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے جب اس کو کافروں نے نکالا اور وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ غمگین مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. سو اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمایا اور اس کی مدد کی ایسے لشکر کے ذریعے جس کو تو دیکھ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا فیصلہ نیچا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اونچا ہو کر رہا. واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. دا آیات مو پرون یلا و دی ترجمه ما یلی واخ دی تشریح لگا پوتی وا. پدی آیات کې الله رب العزت پرون مو تاسو تدایل و چې دا یو مشکل غزوه و د غزوه تبوک ته هغه ته جیش العسر نه یلی شي یعنی دی تنګه او دی سختي ولا غزوه. نو ځنا کسونو چې کوم دا اول ابتدا کې لکه کمزوري و خیاله بیا الله رب العزت چې کوم حکم یې کړو هغه ته سار ټیټ کړو چې هو ته روان شو. یو څو صحابه کرام د سیو دی هغه واقعا مخکې روانه ده چې هغه باوجود دي چې خاصت کې دل سره مسلمانون او منافقینان او واسیا او دانا چې صرف د سسته واجب نه پوتې شول نو هغه باندې ډېر سختی راغله. بیا هغه سختۍ نه بعد الله رب العزت یې هغه دو قبول کړله، توبه قبول کړله، هغه مخکې روانه ان شاء الله. نو دا سکوم کسون نو وتلو نو الله رب العزت په دې آیات کې تنبیه ورته کوي چې چیرې تاسو دې الله پر یار کې جهاد نه وځي نو الله رب العزت تاسو ته عذاب در کوي او دې تاسو په ځای به یو بل قوم الله رب العزت راچکی هغه نه الله تعالی دې دین کوي. چنانچه مفسرین فرمایي چې دې آیات دغه حصے نه معلومیږي دا معنا متعدد سپارو کې دې سره ملته جلته آیات الله رب العزت رانازل کړي دي چې هغه کې الله رب العزت دا تنبیه کړی دا چې ګوره کدی مو دین خدمات تاسو نه کوي نو زه به د تاسو په ځای بل قوم راچکم. چنانچه دا تاریخ چې کوم دا دغه خبرونه ډاک ته چې یو قوم چې کله د الله دین اپنو نه دا کړه سستی ورکی کړی دا نو الله رب العزت بیا نور کومونه پر چک کړی دي هغه نه خدای په دین کور خسته ده. دې مثال په قران مجید کې په تاریخ کې بنی اسرائیل دي. الله رب العزت بنی اسرائیل ته دا فرمایلی وانی فضلتکم علی العالمین چې په ټول جهان باندې تاسو ته مو فضیلت او افتخار دې کړل. هغه یو ټیمه باندې د دین خدمات کولو اخیری چې کوم دا عیش پرستی او کاهلی او سستی ورکه روغله دا دین کورې پرېږدول الله رب العزت امت محمدیه صلی الله علیه وسلم را پیدا کړ. الله تعالی بنی اسرائیل نه هغه ذمہ داری د دین ولا وخرستله او حضور صلی الله علیه وسلم ته او د حضور صلی الله علیه وسلم په واسطه سره عربو ته ورکړه. بیا عربو کې حضور صلی الله علیه وسلم خلفای راشدین نه بعد بنو امیه ته خدای په اقتدار ورکړو. هغه چې کوم دا په عیاشیو کې شول یو 90 سال 95 سال هغه وکړله اقتدار وسره په لوس کې هغه نه بعد هغه کیا
سستی او کاهلی راغله الله رب العزت ورباندې بنو عباس رچکو هغه عرب بنو عباس پر چکلو بنو عباس یو ټیمه پرې وو اخیری ابوا سستی شروع کړه الله رب العزت ورباندې سلجوق رچکو سلجوقي سلطنت قائم شولو په ایران عراق لا ټول علاقې په شام کې ترک کې دغه سلجوقي سلطنت بیا سلجوقي سلطنت یو ټیمه پرې وچلې درو هغه کې داسې کاهلی او سستی راغله الله رب العزت ترک څوک دا عثمانیه خلافت پر چکل عثمانیو پر چکل هغه څوک دا کنه وو تا انکه په پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کی څوک دا کنه انګريز ورته راغله او عثمانیو نه ختم کړل او ارسي تهس نه اسکل امدار من علمي میدان کې اول عرب امام مالک امام شافعي رحمۃ اللہ ټول عرب دغه څوک دا کنه د دین خدمات وکړلو د علم خدمات وکړلو د علم مرکز څوک دا هغه مکه مدینه او بغداد دا علاقې وی کوفه او نه بالا علم کې سستی شروع کړل الله رب العزت دغه په امام بخاری رحمۃ اللہ علیه ګوره په بخارا کې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیه په ترمذ کې دا څوک دا کنه نن سبا ازبکستان کومه علاقہ دا هغه کې دا ترمذ ورکی دا اندان بنا امام مسلم رحمۃ اللہ علیه دا د نیشاپور څوک دا هغه ایران کې دا نو الله رب العزت ګوره بیا هغه د دین خدمات هغه په ځای خدای په دغه عجم را چکرل سمرقند او بخارا ولا خلک را چکرل او د ایران ولا خلک را چکرل د دین کورونه واخستل نن سبا ګوره په ایشیا کې پاکستان دا الحمدلله هندوستان دا په دې کې لوی مدارس دي دین خدماتونه خدای په خلی نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو د دین خدمت نه کوئ بیا موږ نور کومو ته تاسو مداري ورکوي شو دا دی الله په موږ باندې احسان ده چې خدای په موږ کورو خلی دا بل یو کې الله رب العزت فرمایي چې الا تنصروه فقد نصره الله که تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم مدد نه کوئ نو الله رب العزت د نبی مدد کړه دا څکله دو کفرونو خپل وطن نه وبسلو نو دو په یو غار کې پناه گزین شولو پټ شولو او دی خپل مرګري ته ویلو څخه ما کاوه الله مو سره ده دی مفسرین فرمایي چې د کی اشاره د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعي طرف ته دا څکله هجرت کې پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع باندې پیغمبر علیه السلام کور نه ووتلو نو درې ورځې په غارې سور کې پټ پیغمبر علیه السلام سره دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوس الله رب العزت فرمایي چې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام فرمایلی چې لا تحزن ان الله معنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه غبرو شول ځکه چې کفرونو ورپسې ته انکه کوم غور کې دا پټ نو دا و باندې نه پویلوړو او حضرت ابوبکر صدیق پیغمبر اسلام دې څه دا دی ویلوړ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر به انتها غبرو شول شیعاګون څوک دا کنه دی موکي کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې نعوذ بالله ډېر رقیق او ډېر لکه غټیا قسم الزامات ور باندې لګولې دي چې اصلا کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله منافق او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر اسلام ازکا ځون سره غار سور ته ځون سره بوتللو چې پیغمبر اسلام په ډریدو چې کدا سديلي پریک دمو دورنه ولیای چې محمد صلی الله علیه وسلم وو تل په کې غور کې پړتا پیغمبر اسلام ځون سره دورنه وو سره سره خای نو علماء کرام دا وته فرمایي چې چلو ټیک تا کچېری پیغمبر علیه السلام په دې ټکی ډریدو او دوی ځون سره وغوښتلو نو چې کومي موقع کې دو غور کې ورکیو پوسنه په ویلوړ کومه څه کې به غار وته کړه وځم خدا غي به ویلي خاط باندې نو هغه څه دا کنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو الزام دا لګول دا بیان خبره خدا کوي دي چې اوس ګور الله رب العزت مفسرین فرمایي چې یو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت دې ټکی نه ثابت ده لا تحزن ان الله معنا څخه مکوا الله مو سره ده اوس دې چې قرآن ټکه استعمال کړه دا چې معنا مو سره ده دای نه دی چې الله مو سره ده پیغمبر اسلام د سینې دی فرمایي چې الله مو سره ده بلکې فرمایي دي چې مو سره ده یعنی لکه څنګه مو سره ده تو سره ده او مو سره ده نو دې الله معیت کې حضرت ابوبکر صدیق پیغمبر اسلام ځون سره شریک کړه ده دویمه فانزل الله سکینته علیه الله رب العزت په هغه باندې سکینه نازل اوس دې ځای کې اهل تشیع یو خبره لیکلې ده ساره کولې نه ده دا وایو تفسیر دا هغه مو نن ملیدو تفسیر قمی دی تفسیر قمی اخ تفسیر قمی کې لیکلې دي سو حضور صلی الله علیه وسلم څخه غار حرا کې وو نو پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلو دا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ دا حبشی ته هجرت کړو حبشی ته نو ډیر صحابه کرام نو پیغمبر علیه السلام ابوبکر رضی الله عنه فرمایلو چې زه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ قسم
څه په کشته کې سپور ده او را روان ده. نو ظاهره خبره چې حبشه کوم ځای کې ده او غار حرا کوم ځای کې ده، خو دا په طور معجزې پیغمبر علیه السلام ولیدل. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلي چې زه دې په خپلو سترګو کسان څاره جعفر رضی الله تعالی عنه په کشته کې سپور ده او را روان ده. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایلي چې رښتیا دې ته کاسي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایلي چې آفت دې کاسي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایلي چې مو تیار تا کا. نو پیغمبر علیه السلام دې په سترګو باندې دسي لوس را تیر کړو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدل. اوس دا شیعگون لیکي تفسیر کومي کې لیکلي دي یی څه کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ولیدل جعفر طیاری ولیدل. نو زړه کې چې محمد صلی الله علیه وسلم نن یقیني متپاتی ولګیدل چې ته جادوګار. نعوذ بالله لکه څنګه کافرونو په پیغمبر علیه السلام دا الزام لګولو چې دوی جادوګار ده. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوس دا بیوقوف د چوک وی چې اوس د ابوبکر صدیق څه زړه کې ویل نو دا توته څنګه پاته ولګېدل چې هغه زړه کې داسې ویل. دومره بیوقوف دي چې اوس هغه سړی خو راوښیه که نه چې هغه ځای کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ول نه معلوم شو، پیغمبر علیه السلام نه شو معلوم چې دې زړه کې څه ویل. او د نور یوه بله داسې هستي وه چې هغه توته دا ویلو تو په کتابه کې دا خبره ولیکله. بهرحال اوس دې ځای کې الله رب العزت فرمایي چې فانزل الله سکینته علیه، الله په هغه باندې سکینه نازله کړه. اوس امام مفسرین دا فرمایي چې هغه نه مراد ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه باندې الله سکینه نازله کړي. شیعګون دا یې څه دا یو تفسیر کې دا لیکلي دي چې علیه نه مراد پیغمبر علیه السلام ده، چې الله رب العزت په پیغمبر علیه السلام سکینه نازله کړله، په ابوبکر نه ده نازله کړې. اوس تفسیر کبیر کې علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ هغه جواب دا ویل کړی ده چې ګوره دینه مراد محمد صلی الله علیه وسلم نشي کېدای. ځکه چې دې کې ټکه دا ده چې هغه باندې سکینه نازله کړه. نماز چې خستې نه ده ابوبکر ده هغه محمد ده. نو دا غودا یې چې دینه مراد محمد صلی الله علیه وسلم ده چې محمد صلی الله علیه وسلم یې سکینه نازله کړه. مو ته یې نه محمد صلی الله علیه وسلم باندې نه نازله بلکې په ابوبکر صدیق نازله ده. اوس دا غو یې چې نه په محمد صلی الله علیه وسلم نه مو ته دا یې تفسیر کبیر کې علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم خو آلریډي مخکې نه هغه سکون کې و، هغه خو پریشانه نه و، ویلي چې هغه ته پاتې و چې الله رب العزت مو سره وعده کړې ده هیڅ پرابلم نشته. د ټینشن کې خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پریشانه خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سکینې ضرورت او د سکون ضرورت د تسلی ضرورت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته محمد صلی الله علیه وسلم ته نه و. کچېرې محمد صلی الله علیه وسلم ته وای نو بیا خو نعوذ بالله بیا خو د محمد صلی الله علیه وسلم ایمان کمزوري علامات ده. دا خو چې محمد صلی الله علیه وسلم باوجود الله وادي بیا پریشانه ده. دا خو نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام باندې بیا لوی اعتراض راځي چې یاره دا څنګه چل ده چې محمد صلی الله علیه وسلم باوجود دي چې الله وتعالی نو بیا پریشانه ده. نو دې مطلب خدا چې الله باندې یقین دي مضبوط نه ده. او دویمه خبره ده چې کله محمد صلی الله علیه وسلم تاسو یې چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې سکینه نازله ده، چې کله محمد صلی الله علیه وسلم خپل پریشانه ده بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې شي تسلی ورکوي. نو سړی چې خپل بې سکونه ده هغه به بل ته څه تسلی ورکوي، هغه د خپل ځان ته تسلی ضرورت ده. نو بهرحال لکه دې ځای کې هغه دا خبرې کړې دي. نو الله رب العزت فرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم مدد خو الله رب العزت په هغه موقع باندې یا کړه ده او مسلمانانو د غزوه تبوک کې محمد صلی الله علیه وسلم امداد او هیلپ تعاون وکړي کنه کوي الله رب العزت مخکې یا سره کړی دي. اوس بیا الله رب العزت امداد سره وکړي تاسو محتاج نه ده. او الله رب العزت د کفر کلمه او د کفر فیصله د کفر خبرې الله رب العزت لوندې کړې دي او د الله ولا خبره په قوت دي همیشه د پاره. لہذا د الله ولا خبره دی الله ولا دین ونی سه بیا نور خبرې تاسو کوونه په الله باندې پرېږدئ. په الفاظ دیگر آسان الفاظ کې دا الله باندې یقین مضبوط کړي. نه نو الله باندې یقین چې ډېر کمزور ده په خلی خو مو یایو په خلی مو یایو چې یاره زه په الله باندې یقین ساتم، زه پوخ مسلمان یم، پکا مسلمان یم. خو زموږ ملي غری تکلیف روشي بیا مو جزا فضا شروع الله دې متنی کوي.